أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. تمام ثنا صفتنا تمام تعریفنا خاص اللہ لردی. الذي دا اللہ غزاد دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسماننا او زمکا. وجعل الظلمات والنور او پیدا کری دی تیرو لرا او رنا لرا. یا د ظلمات نه مراد تیری د کفر او د شرک او د نافرمانو او د گمراهی او د نور نه مراد رڼا د ایمان د اسلام د نیکو اعمالو د هدایت. ثم الذين كفروا بیا هاغه کسان چې کفر کړي بربهم يعدلون د رب خپل سره دوی برابر ګړي نور خلق لرا نور سيزون لرا. یا يعدلون معنا ده چې دوی عدول کوي تجاوز کوي د حکم منلو د خپل ربنا. هو الذي دا الله غزات دے خلقكم من طين چی پیدا کری تاسو من طين د خټنا. ثم قضا اجلا او بیای پیسله کړه یو نیټه پیسله وکړه د یوې نیټې چې د هغې نه مراد ژوند د بنده دی. واجل مسمى عنده او د یو نیټه مقرره د الله سره چې هغه ژوند د ټول عالم دی د دې دنیا دی. ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ په دې کې یعنی د دومره واضح دلایلو باوجود هغه شکونه کوئ. وهو الله في السماوات وفي الارض او دق الله دے پا اسمانونو کے او بزمک کے. یعلم سرکم وجہرکم پی جنی دغ اللہ اغی پٹو استاسو لرا او خکارو استاسو لرا. ویعلم ما تکسبون او پی جنی دغ اللہ هاغ چی تاسوی کوئی. وما تأتيهم من آية او نرازی دے خلق تا سقسم نشانی من آیات ربهم داغ نشانو داغ دلائلو درب خپلنا. الا كانوا عنها معرضين مگر وی دوی چی دهغین اعراض کوي. فقد كذبوا بالحق یقینا دوی درو گنلی دی حق لرا. لما جاءهم هر کله چې راغلو دا حق دا رشتیا دوی تا چې هغه حق دین اسلام دی هغه قرآن دی هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی. فسوف یأتیهم پس زرد چراب شي دوی تا انباء ما كانوا به يستهزئون خبر د هغې څه چې دوی وو چې ټوکې به یې کولې په هغې پورې خبر د دغې خپل کار او د دې خپلې خرابې عقیدې یعنی انجام د دې زر دوی ته راورسیږي. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم آیا نګوري دوی یا نشته د علم دوی تا کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دوینا من قرن د امتونو نا دغه پیړو نا. مکناهم فی الارض منگ طاقت ور کڑیو حغی تا پا دیزمک کے جانی مالی ہر قسم طاقت و اقتدار مورد ور کڑیو. ما دمر طاقت قوت لم نمکن لکم چی منگ ندے در کڑے حغ طاقت تاسو تا.
وارسلنا السماء عليهم مدرارا او منگ را لگلے و باران پا دوی باندے مدرارا پا شبو شبو دا حاجت او دا ضرورت مطابق. وجعلنا الانهار تجری من تحتهم او من گرزولی و پیدا کری و منگ نهرونا تجری چی بیدل با من تحتهم لاند ددوینا یعنی ددوی ما تحت. فأهلكناهم بذنوبهم پس من هلاک لدوی لرا پا سبب دا گناهنو ددوی. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین او من پیدا کرو ورستو ددوینا حق امتن لرا قومن نور لرا. ولو نزلنا علیک کتابا کچرت من نازل کو پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابا کتاب فی قرطاس پاغی کاغذونو کی پاپانو کی یعنی لکلے شوے پا کاغذونو کی کتاب درکو. فلمسوه بأیدیهم او دوی ولگوی ده غیسر اللہ سنخپل. لقال الذین کفروا نبیاهم خام خوائی بہاغ کسان کفرو چی کفر کڑے ان هذا ندے دا کتاب الا سحر مبین مگر دے جادوخ کارا. وقالوا او یلبدوی لولا انزل علیہ ملک چولن نازل ولیکی گی پدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندی پرشتہ. ولو انزلنا ملکن کچرت من نازل کو پرشتے لرا لقضی الامرو نو بیا خامخا پیسلب وشی د معاملے یعنی بیا دوی ہلاکت با یقینی وی دوی با د هغې پرشتے سره د مخامخ کېدلو هغه طاقت ونلري هلاک وشي. ثم لا ينظرون بیا با مهلت نور کولی کیگی دوی تا. ولو جعلناه ملکا او کجرت من هغه وګرځو د رسول لره پرشتہ لجعلناه رجلا من بخامخا بیا ګرځو د پرشتہ پاغ صورت د رجل کې په صورت د سړی کې. وللبسنا علیهم او من با هغه شک اشتباه راوستی و په دوی باندې ما هغا یلبسون چی وسکم دوی پا شبہ کی دی پا شک کی دی. ولقد استهزئ برسل من قبلکا او یقینا دوی ټوکی کړي دی پاغ ډیر شی رسولانو پورې من قبلکا مخکستانه اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فحاق بالذین نو پس نازل شو پا هاغی کسانو یا راگیر کلو هاغی کسانو لرا سخیرو منهم چی ٹوکی کڑیوی حغید دے خلقنا ما هاغی عذاب کانو بہی یستہزئون چی دوی با پا هاغی پوری ٹوکی کولی مذاق بای کولو.